أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله تاسبيب تعوذ واري أو دا أعوذ بالله با منفصلون دادان سروايدو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تسبيح تسبيح واي او دا بسم الله با من بدرو سادان سرواي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر 1 حروف هجا. د کوم حروفونه چې قران کریم جوړ له هغه ته حروف هجا وایي. حروف هجا ټول یو کم 13 دي. هغه دي د الف او د حمزه نه علاوه چې کوم حرف د دوه حروفونه جوړ وي هغه به د یو الف په مقدار سره راکاږو، او کوم حرف چې د دریو حروفونه جوړ وي هغه به د 15 الف په مقدار سره راکاږو. زکه چې الف او په حمزه کې صلاحیت د مد نشتا. د یو الف مقدار دی بنده ګوتا کلاول یا کلاو ګوتا بندول. بسم الله الرحمن الرحیم. د مخارجو سبق شروع. دویم نمبر مخرج د حمزه ها دی. حمزه ها ادا کیږي د مری د اخرنا. د مری اخر ته اقصای حلق وایي. مخرج نمبر 3 د عین ح د عین ح ادا کیږي د مری د مینځنا. د مری مینځ ته وسط حلق وایي. مخرج نمبر 4 د غین خا د غین خا ادا کیږي د مری د اول نه. د مری اول ته ادنای حلق وایي. د شپږو حروف ته حروف حلقیه وایي. ان شاء الله ملګری کوشش کوئ د مخارج باندې مهنت شروع کړئ، به پورته سبق اسانیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. مخرج نمبر 5 د قاف دی. قاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د برا تالونه. مخرج نمبر 6 د کاف دی. کاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د برا تالونه. د قاف د مخرج نه لږ خلی طرف ته. بسم الله الرحمن الرحیم. مخرج نمبر 7 د جیم شین یا غیر مده دی. جیم شین یا غیر مده ادا کیږي د جبې د منځ او د برا تالونه. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه مخکې و مخارج بیان کړیو، هغې نه وروسته یو فایده. مخکې چې کوم مخارج را روان دي نو په هغې کې بعضې د غاښونو سره تعلق ساتي. نو اول د غاښونو نومونه یادول ضروري دي. نو په 32 غاښونو کې مخامخ څلورو غاښونو ته ثنایه وایي. عام طور باندې د انسان په خوله کې څو غاښونه دي؟ 32 غاښونه دي. مخامخ څلورو غاښونو ته چې دوه بره دي او دوه ښکته دي دې ته ثنایه وایي. او بره مخامخ دوه غاښونو ته ثنایه علیه وایي، او لاندې مخامخ دوه غاښونو ته ثنایه سفله وایي. بیا د ثنایه سره په خوا کې هر طرف ته لاندې او باندې یو غاښ یعنی څلورو غاښونه. د ثنایه سفله په خوا کې یو ښي طرف ته بل ګس طرف ته، دا شان د ثنایه علیا په خوا کې یو ښي طرف ته او بل ګس طرف ته. دې څلورو غاښونو ته رباعیات وایي. رباعیات ورته ځکه وایي چې رباعیات وایي څلورو ته او دا غاښونه هم څلور دي. یا رباعیاتو معنی ده ودرېدل، او په دې کې هم خوراک ودرېږي. او دې ته قواطع هم وایي. قواطع ورته ځکه وایي چې د قواطع معنی ده کټ کېدل، او دې سره هم څیزونه کټ کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د غاښونو تفصیل شروع. پای کې مونږ 8 قسمه غاښونه بیان کړي وو. څلور ثنایه او څلور رباعیاتو. بیا د رباعیاتو په خوا کې هر طرف ته لاندې او باندې یو غاښ یعنی څلورو غاښونو ته انیاب وایي. د انیاب معنی ده ماتېدل.
او دې سره هم سيزونه ماتيږي. بیا د انیاب سره خوا کې هر طرف ته لاندې او باندې یو غاښ یعنی څلورو غاښونو ته زواحک وایي. او زواحک ورته ځکه وایي چې ضحک معنی ده خندا، او دا هم په وخت د خندا کې ښکاره کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د زواحکو په خوا کې درې غاښونه، په بره جامه کې درې د زواحکو ښي طرف ته او درې د زواحکو ګس طرف ته، او په لاندې جامه کې درې د زواحکو ښي طرف ته او درې د زواحکو ګس طرف ته. دې 12 غاښونو ته طواحین وایي. او طواحین ورته ځکه وایي چې د طواحین معنی ده معده کېدل، او دې سره هم خوراک معده کېږي. بیا د طواحینو سره خوا کې یعنی بالکل په اخره کې هر طرف ته لاندې او باندې یو غاښ یعنی څلور غاښونو ته نواجس وایي. نواجس ورته ځکه وایي چې نواجس معنی ده عقل کامل کېدل، او دې سره هم د انسان عقل کامل کېږي. بیا زواحک، طواحین او نواجسو ته الزراس هم وایي. دا غاښونه